په یو چا باندې 10 کاله مخته حج فرض سوی وي، 10 کاله مخته دی سرمایه‌دار و، دولتمند و، الله مال و دولت ورکړی و، پر ده باندې حج فرض و، ده ونه کوي. خو 10 کاله بعد اوس فلحاله دی مسکین ده، غریب ده، فقیر ده، په لاس کې څه مال و دولت نسته، پیسې نسته، نو آیا چې الله مخته پر ده باندې حج کم فرض و هغه اوس هم پر فرض ده؟ که دغه د مسکیني او د غریبي په وجه باندې د ده فرض ساقط شو، د حج فرض، آیا دا فرض له ده څخه د حج چې کم پر ده باندې فرض و 10 کاله مخته اوس هم پر ده باندې فرض ده که فرض نه ده؟ دا یو ورور پوښتنه کړې وه. نو اوس به راسو جواب ته. نو جواب دا ده چې کم سړي باندې چې مخته 10 کاله مخته حج فرض و، دی هلته دولتمند و، سرمایه‌دار و، الله مال و دولت ورکړی و، پر ده حج فرض و. اوس که څه هم دی غریب پر ده باندې هغه رقم حج فرض لکه 10 کاله مخکې باندې فرض و. اوس که څه هم دی په لاس کې شی نه لري، مال و دولت نه لري، نقصانونه یې کړي، تاوانونه یې کړي، در په دره ده، قرضداره ده، هر څه ده، خو بیا هم پر ده باندې حج فرض ده لکه څنګه چې 10 کاله مخته پر ده فرض و. نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو، کم سړی چې الله ده ته مال و دولت ورکړی وي پر ده باندې حج فرض وي، د خپل حج وکړي، ځکه مخته ده ته دا نه ده معلومه چې دا دنیا به له ما سره یي که به نه یي، داسې نه بیا زه تاوانونه وکم، نقصانونه وکم، دا پیسې راسه ضایع سي، ختمې سي، ورکې سي، غلا سي، بل څه په وسي، نو دا فرض به ستا څه نه لرې کي، ستا غاړې به بندي، پر تا به دا حج فرض وي، ګناهګاره به یې. نو اوس به دا سړی څه چم کوي، خو مخته خو 10 کاله مخته پر د مال و دولت درلودې، پر د حج فرض و، اوس فلحاله خو ده سره شی نسته، دا به کوي څه؟ کوي به دا یا به دی پور کوي، قرض به کوي، که چا پور و قرض ورکوی دی به قرض کوي، یا خپل غاړې به خلاصوي، حج به کوي. او که چا قرض نه ورکوی یا چا قرض ورکوی خو ده نه سوی ادا کولی، بیا به دی تر مرګه، تر اخره، تر وخته پورې، تر اخره عمره پورې به دی دا کوشش کوي چې دی پیسې جمع کړي، حج وکړي، د خپل فرض له غاړې لرې کړي، او تر اخره وخته پورې که چیرې ده ته پیسې مال و دولت په لاس ورغلی نه، بیا به مهم شی د هغه به دی وصیت کوي، خپلو بچیانو ته به وصیت کوي، خپلو بچیانو ته به وایي، خپلو قریبانو ته به وایي چې پر ما باندې 10 کاله مخته حج فرض سوی و، خو ما ونه کوي، زما دپاره حج بدل وکوي، زما دپاره حج وکوي چې زما غاړې خلاص شي. نو بیا که څه هم دی مړ شي نو ګناهګاره نه ده، بیا به دی ګناهګاره نه مري. که چیرې د وصیت ونه کوي بچیانو ته او دی مړ سو، بیا دی ګناهګاره مړ سو. نو کم سړی چې هم مخته د پیسې درلودې، اوس فلحال په لاس کې پیسې نه لري، مخته پر ده باندې حج فرض و، خو اوس نه ده باندې، یعنی پیسې نه لري، حج خو پر فرض ده، خو دی نسي کولی، نو دی به څه کوي، دی به وصیت کوي خپلو بچیانو ته، خپلو بچیانو ته به دا وایي چې زما دپاره حج بدل وکړي، زما دپاره حج وکړي، ځکه پر ما باندې حج فرض و، ما حج ونه کوي. نو بیا که څه هم دی مړ سي ګناهګاره به نسي مړ، او که ده وصیت ونه کوي، یو خو حج ونه کوي، بل یې وصیت ونه کوي، مړ سو، نو دی ګناهګاره مړ سو، ځکه دی دا رقم مړ سو، د حج پر ده فرض و، د فرض ونه کوي، د الله حکم یې پر ځای کړی نه ده، او دی مړ سو، وصیت یې وکړي، بیا که مړ هم سي دی به ګناهګاره نه وي، د ده اولاد به د ده دپاره پابنده وي، او د ده دپاره به حج بدل وکړي.